بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي نو مونږه د دا ویلو اوله کې چې اسم ترين دا په دوه قسمه ده اسم معرب او اسم مبني دا د اسم یو تقسیم دی ها د معرب او د مبني په لحاظ سره ول بیا چې دا اسم غیر متمکن خلاص شو اوس غره تعریف او د تنکیر په اعتبار سره د اسم بل قسم بیا د واحد تصدیق د اعدادات په اعتبار سره د اسم بل تقسیم بیا د تشکیل او تانیث په اعتبار سره د اسم بل تقسیم بیا د اشتقاق عدم اشتقاق په اعتبار سره د اسم بل تقسیم پنځه تقسیمونه به ان شاء الله نو دا صرف هغه یو تقسیم او شو چې موږ ویلو چې اسم په دوه قسمه د اسم معرب او اسم مبني معرب بیا ته اسم متمکن او د اسم متمکن شپږ اقسام او داغي اعراب دا موږ ذکر کوو بیا موږ چې دا اسم متمکن چې ده مدا بیا مرفوع یا منصوب یا مجرور نو ته مرفوعات بر منصوبات او مجرورات او داغي سره پنځه توابع دا موږ ذکر کړل او دا معرب موږ ختم کوو بیا مبني موږ شروع کړو چې مبني څه ته وایي دا مبني په قسمونه یو هغه اسم ده چې هغه په ترکیب کې نه وي واقع اگر چې اسم متمکن او په ترکیب کې نه وي واقع یا عامل ته مخ نه راغلی کنه جوړې بیا کې نه چې عامل ته مخ نه راغلی نو دا وا معرب وي بالقوه او مبني به بالفعل یعنی مطلب کدا دا عامل ته مخ ورو راغی عامل ته مخ راغلی بیا به دا په دې باندې اعراب ظاهري او کنه راغلی دا اوس بالفعل مبني بیا موږ دا ویل چې یو قسم دار دی دیم قسم دار دی چې هغه د مبني الاصل سره مشابهت لري ان هر هغه اسم چې مبني الاصل سره مشابهت لري مبني الاصل درې څه دي یا خو د فعل ماضي سره یا د امر حاضر سره او یا د حروف سره مشابهت لري بیا موږ ویلو چې مشابهت ته قسمونه الا په کتاب کې درې مشابهتونه ذکر کړی دي مشابهت وضعي معنوي مشابهت افتقاري مشابهت اهمالي مشابهت جمودي وغيرها مختلف قسمونه هغه موږ ذکر کړو بیا موږ دا ویلو چې په معرب په مبني کلمه باندې د مبني کلمې حکم دارې د دې په اخر باندې اعراب د عامل د بدلیدو د وجه نه راځي او د دې باندې چې کوم حرکات راځي نو پای کې زبر د فتح زیر د کسر او پیش ته ضم ویل کېږي او بیا موږ ویلو چې دا اسم غیر متمکن او اسم مبني یو شریکه دا څه کوی چې اسم مبني وای کم دي نو ته بدایي چې یا مضمرات اسماء اشارات اسماء موصولات او قصود د چې اسم غیر متمکن وای اسم غیر متمکن اسم مبني یو شریک غیر متمکن ورته تک وای چې دا هر قسم اعراب لزین ورته نو مضمرات اسماء اشارات موصولات افعال اسماء افعال اصوات او مرکبات کنایات او بعض الظنون بیا په مضمراتو کې ټول اول موږ دا خبره کړو چې مضمرات جمع د مضمر دا مضمر څه کوي چې مضمر او ضمیر په معنی د قلت اللام سره راځي او دې ته هم ځکه ضمیر وایي چې د دې کې د اسم ظاهر په مقابله کې حروف کم بیا موږ دا وایي چې ضمیر درې تعریف سره ضمیر دا هغه اسم ته وایي چې دلالت کوي په داسې متکلم او مخاطب او په داسې غایب باندې چې دا غیر کرمخ یا لفظن شوی یا تقدیرن شوی یا مانن شوی یا حکمن شوی ضمیر ځکه مبني دی د مشابهت افتقاری د وجنه لکه څنګه چې دا حرف په خپل معنی ور کول کې بل کلمې ته محتاج دی دا شان ضمیر مرجع ته محتاج دی په خپل معنی ور کول کې بیا موږ ویلو چې ضمیر په دوه قسمه اول متصل او منفصل متصل د خپل عامل سره یوځای یوازې نه استعمالېږي او منفصل د خپل عامل نه جدا یوازې استعمالېږي شي دواړه په درې قسم دي متصل مرفوع منصوب مجرور مرفوع منصوب مرفوع چې په مرفوعاتو کې راغلي منصوب چې په بار منصوباتو کې راغلي او مجرور چې په مجروراتو کې راغلي بیا موږ وی چې ټوټل 15 قسمونه جوړيږي ضمیر مرفوع متصل ضمیر مرفوع منفصل منصوب متصل منصوب منفصل او مجرور متصل نو مجرور منفصل بغیر راځي دا غي وته راځي لکه مجرور چې یو کلمه مجرور راځي لري دا په صورت یا به مکه فجر راغلی یا به مکه مضاف راغلی کله ته نو راغلی دا بیا دا نشي کېږي مجرور نشي کېږي بیا موږ هر جدا تعریف لرو چې ضمیر مرفوع متصل د خپل عامل سره یوځای په ترکیب کې باتو مرفوعاتو کې سواقع کېږي عام طور باندې دا یا مفاعل یا نائب فاعل واقع کېږي او دې ګردان موږ چې په ضربتو کې تو په ضربنا کې نه په ضربته کې تا په ضربتما کې الى اخره بیا ضمیر مرفوع منفصل موږ ولې چې د خپل عامل نه یوځای په ترکیب کې باتو مرفوعاتو کې سواقع کېږي او عام طور باندې دا سواقع کېږي دا مبتدا یا خبر واقع کېږي بیا موږ ضمیر منصوب مت او د ترکیب د گردان انا نحن انت انتم انتم الى اخره ضمیر منصوب متصل د خپل عامل سره یوځای بار منصوبات کې سواقع کېږي او عام طور باندې مفعول به وي یا د حروف مشبہ بالفعل اسم
او د دې گردان هم په ضربتو کې تو په ضربنی کې ني یا ضربنا کې نه ضربک کې کا ضربکما کې کوما ضربکم کوم ضمیر مجرور متصل د خپل عامل سره دی مخکې د یار فجر غلې مضاف راغلی لکه لیلنا لك لكم لكم او یا غلامي غلامنا ضمیر منصوب منفصل چې د خپل عامل نه دی عام طور باندې په ترکیب کې دا مفعول به مقدم جوړیږي لکه ایانا ایاک ایاکم ایاکم بیا ویلو ضمیر مرفوع متصل په په دوه قسمه دی یو بارز دی یو مستتر دی بارز شخکاری مستتر چې پټ وي بارز شخکاری مستتر چې پټ وي بیا په بار سیغو کې د فعل مضارع په بار سیغ د فعل ماضی په بار سیغو کې ضمیر مستتر دی او په بارز دی په زو کې مستتر دی په جایز الاستتار سره از مضارع په 14 سیغو کې پنو کې بارز دی په زو کې مستتر دی په جایز الاستتار سره او بدریو کې مستتر دی په واجب الاستتار سره بیا موږ دا ویلو چې عام طور باندې او دا شاند الاسماء افعال اسم فاعل اسم مفعول او څومره مشتقات هم دي نو بدی کې به هم ضمیر همیشه لپاره مستتر وي بیا موږ دا چې عام طور باندې خدای چې ضمیر مرفوع متصل استعمالي خو څلور ځای نه دي چې الله کې ضمیر مرفوع متصل راوړل متعذر وي ضمیر مرفوع منفصل به په استعمالي پای کې اولنې ځای لري چې کله عامل دا مفعول به دا عامل ضمیر دا عامل ضمیر په خپل عامل باندې مقدم شوی نو په دې صورت کې بلا منغا منفصل لاوړو لکه ایاک نعبدو کله د ضمیر او دا فاعل په منځ کې فصل لاغلی نو ضمیر او د عامل په منځ کې فصل لاغلی نو دا به هم منغا ضمیر او د عامل په منځ کې فصل لاغلی دا به ضمیر مرفوع منفصل لاوړو لکه ما ضربک الا انا کله ضمیر د عامل معنوي وي کله چې د ضمیر عامل معنوي وي نو بیا به هم په دې کې مخکې کو به مرفوع منفصل درو لکه انا زید او کله ضمیر د لپاره عامل حرف وي نو هم به موږ منفصل لو لکه ما انت الا بشر مثلنا بیا موږ ویلو چې ضمیر شان او ضمیر اقتصا دا ضمیر د ویلېږي چې په جملې په حواله کې راغلي او د دې نو وروسته جمله راغلي چې او جمله دې تفسیر کوي د عظمت شان او د اجلال د وجنه دا ضمیر مخکې کړی بیا دا ضمیر دا کله مذکر او ضمیر شان ورته وایو کا ضمیر د مؤنث او ضمیر قصه ورته وایي ضمیر شان د بار مثال قل هو الله احد او دا قصیر بار مثال انها زینب قائمه بیا ویلو چې کله مبتدا او خبر دواړه معرفه وي نو دا مبتدا او خبر په منځ کې فصل لا وصل پکار دي او فصل چې په کوم ضمیر سره راولي هغه ضمیر د ضمیر فصل وي او د دوانو دا ضمیر فصل به د مبتدا سره مطابق وي او دا د دې لپاره چې دا خبر کله معرفه وي نو د دې التباس راځي د موصوف صفت سره نو چې کله دا دوانو په منځ کې ضمیر فصل لاشي نو پته به ولګي چې دا موصوف صفت نه لري دا موصوف صفت په منځ کې فصل بغیر څنګه نه ده دا خبره تر مونږه کړو په مزمراتو کې دویم نمبر بیا مونږ چې اسماء اشارات دي اسماء اشارات اسم اشاره ولی مبني ده ځکه مبني ده چې مشار له ته محتاج ده اسم اشاره څه ته وایي د پاره د دې چې د مشار له ته تعین د پاره وځ پرشي مشار له هغه معرب بالله اسم ته وایي چې هغه د اشاره کوله کېږي د اشاره په ذریعہ سره د تعین کوله کېږي نو مشار له پہچان ده چې د دې په شروع کې الف لام راغلي چرته مشار له راغله ای اسم اشاره راغله مشار له نه نو موږ چې لکه مشار له محذوف ده او د اسم اشاره په مبتدا وي صحیح ده او اسم اشاره سره خپل مشار له نه د جمله نه جوړیږي بلکې د جملې جز جوړیږي جز جوړیږي بیا ویلو چې دا د واحد مذکر د لپاره اذان دین تسنیه مذکر او تا تی ته ذه ته دا د واحد مؤنث د لپاره تانه تین واحد تسنیه مؤنث د لپاره اولا اولای دا په جمع مؤنث او جمع مذکر د لپاره بیا ویلو چې کله کله د تنبیه لپاره په شروع کې هاي تنبیه او په اخر کې کاف د خطاب لګولېږي د دې 25 36 قسمونه 25 36 ته غوډو 25 شمار کړی دي چې دغه په کې وستې دي مکررات اگردان ویل ذاک ذاکما ذاکم ذاک ذاکما ذاکنا ذانک ذانکما ذانکم ذانکی ذانکما ذانکنا تقریب د لپاره په کې راځي د بعید د لپاره ذالک راځي او د متوسط د لپاره ذکر راځي دریم نمبر موږ ویلو اسماء موصولات موږ دا ضرور خبرې کړې چې موصول څه ته وایي چې هغه د صله نه بغیر جزئی تام د جملې نه جوړیږي صله څه ته وایي صله هغه جملې ته ویل کېږي جمله خبریه ته ویل کېږي د اسم موصول نه وروسته راغلی او بده کې عائد وی چې راجع بوي دي اسم موصول طرف ته بیا موږ ویلو چې اسماء موصولات ولې مبني دي د مشابهت افتقاری د وجنه لکه څنګه چې عرب خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج لري دغه شان دي اسم موصول خپل معنی ور کولو کې صله ته محتاج لري دغه عائد عام طور باندې ضمیر وی او کله کله اسم ظاهر عمرت لشي اسماء موصولات یو هو عام دي چې صيغه او معنی دواړه بدليږي
الذي واحد مذکر لپاره، اللذان اللذین تسنیه مذکر لپاره، الذين جمع مذکر لپاره، التي واحد مؤنث لپاره، اللتان اللتين تسنیه مؤنث لپاره، اللاتي اللای اللای اللوائي دا جمع مؤنث لپاره. الذين علاوه دا نور چې کوم دي نو دا واحد لپاره هم راځي، د تسنیه لپاره هم راځي، د جمع لپاره هم راځي. د لفظ په اعتبار سره خو مفرد وي، خو د معنا په اعتبار سره به جمع راتلی شي. لکه یو من او ماری په معنا د الذي باندې راځي. من او ما کې فرق دی، من اکثر د ذوی العقول لپاره او ما اکثر د غیر ذوی العقول لپاره راځي. کله کله لري خلاف هم راځي. بیا موږ ویلو چې ذو دا هم د قبیله بنو طیب په لغت کې په معنا د الذي سره راځي. لکه دغه شعر لیکلو فإن الماء ماء أبي وجدي وبيري ذو عفرت وذو طويت. دا دغه ذو په معنا د الذي دی. او الف لام چې په اسم فاعل اسم مفعول باندې راشي، خو دې خبر دا خبره ده تاسو وګټو کتابونو کې بوای چې هغه اسم فاعل او اسم مفعول چې هغه مشتقي وي اسم فاعل اسم مفعول چې مشتقي وي او په دې معنی الف لام راشي، نو هغه په معنا دا الذي باندې په معنا دا الذي باندې وي. وز اسم فاعل وزن نه لکه القاسم، د اسم فاعل وزن نه او قاسم د چانوم کې خود ہوتا. نو القاسم په دې معنی اشتقاق نه مونږ لګي، نو په دې کې دا القاسم په معنا د الذي نه نو دا اسم مشتق ورستو کتابونو کې بیا وایي. بیا دا چې ايون وایتون موږ ویلو چې ايون وایتون څلور حالتونه لري، په درې حالتونو کې معرب په یو کې مبني دي. څلور حالتونه دي چې صدر سلی هم مذکور وي او مضاف الیه هم مذکور وي، نو په دې صورت کې به دا معرب وي. دویم صورت صدر سلی هم نه مذکور او مضاف الیه هم نه مذکور، لکه ايون قائم دا هم معرب دی. دریم صورت چې مضاف الیه مذکور وي او صدر سلی ته اندای محذوف وي، لکه ايهم اشد علی الرحمن په دې صورت کې دا مبني ته چې دا فل صدر سلی ته محتاج وي. او څلورم صورت چې ايون وایتون د دې مضاف الیه ته اندای محذوف یا صدر سلی مذکور وي، نو په دې صورت کې به دا هم معرب وي، لکه ايون هو قائم دا ویل شو. څلورم نمبر په اسم غیر متمکن په اقسامو کې اسماء افعال دي. اسماء افعال دي ته وایي چې وضع شوي د اسم نه پاره، لیکن په معنا د فعل ماضی یا په معنا د امر حاضر وي، نو د اسماء افعال دوه قسمونه شول. اسماء افعال په معنا فعل ماضی او اسماء افعال په معنا امر حاضر. اسماء افعال په معنا فعل ماضی ولی مبني دي ځکه چې د فعل ماضی معنا پکې پرته ده، او په معنا امر حاضر ولی مبني دي ځکه چې د امر حاضر معنا پکې پرته ده. او فعل ماضی او امر حاضر د معنا مشابه مبني الاصل دي. بیا اسماء افعال بمعنى فعل ماضی هيهات بمعنى بعد شتان بمعنى افترق سرعان بمعنى سرعا. او اسماء افعال بمعنى امر حاضر من ویلو چې صح بمعنى اسكت، مه بمعنى اكفف، او امين بمعنى استجبها بمعنى خذ دونك بمعنى خذ، او عليك بمعنى الزم. دا مختلف ویل شو. بیا موږ ویلو چې فعال د ثلاثي مجرد نه فعال وزن چې کله هم راشي نو دا په معنا د اسم فاعل په معنا د اسم فعل په معنا د امر حاضر وي، لکه ضرب په معنا اضرب، نصوار په معنا انصر، تراک په معنا اترك، ذل په معنا انزل. او موږ ویلو چې دا فعال وزن دا یو اسم فعل په معنا د امر حاضر راځي، او فعال وزن د درې سنن لپاره نور هم راځي، لکه یو فعال چې دا په معنا د مصدر معرفه وي، لکه فجار په معنا الفجور، او یا جن دا صفت وي د مؤنث لپاره، لکه یا فساق په معنا فاسقاتون، یا لکاع په معنا لاکعات. او دریم نمبر موږ ویلو چې دا عالم وي د مؤنث لپاره، نو څنګه لکه فتوا مې او غلاب د چانوم کې خدای شي. نو دا درې د فعال د درې قسمونه رانو چې دي، نو دا هم د اسم فعل بشان دي، اسم فعل مبني نه دا به هم مبني دي. پنځم نمبر اسماء اصوات موږ ویلو چې څنګه مبني دي د مشابهت اهمالي د ودینه، چې دا په کلمه کې دا چې نه دا دغه نه واقع کې سو واقع کې نه، او دا هر هغه لفظ ته ویل کېږي چې په سره چا د आवाज وکړي شي یا د چا आवाज نقل کړل شي. شپږم نمبر موږ ویلو په اسم غیر متمکن کې مرکبات، چې دوه اسمونه نه یو اسم جوړ شوی د دوه په منځ کې نسبت تام، نسبت اضافي او نسبت توصیفي پکې نه وي. بیا د دې دوه قسمونه دي، یا دویم اسم متضمن معنا د حرف لرا او یا بنوي. که دویم اسم متضمن معنا د حرف لرا جو مبني بوي، او که چته دویم متضمن نو معنا د حرف لرا نو معرب غیر منصرف بوي. اولینه پر مثال 11 او 19 پورې چې دا به 21 وو. او د دویم لپاره مثال چې هغه بعل بکا بعل او بکون بعض بعل بکون بعل بکا او حضر موت او سیبوه او معدی کرب وغیرہ نو مثالونه. وم نمبر با اسم غیر متمکن په اقسامو کې کنایاتی کنایات موږ ویلو چې هغه اسماء ته لګيږي چې په عدد مبهم یا په خبر مبهم باندې دلالت، په حدیث مبهم دلالت کوي. نو دوه قسمونه شول، کنایه از عدد، کنایه از حدیث. د کنایه از عدد لپاره کم او کدا استعماليږي، او د کنایه از حدیث لپاره کای ته او د استعماليږي. بیا ویلو کم په دوه قسمه نه، کم استفهامي کم خبري.
کم استفهامیه ته چې دغه په ذریعہ سره د چانه ته وڅکل شي کم خبريه چې دغه په ذریعہ سره د یوسف مبارک خبر ورکړل شي کم دا با استفهام کلوي کلمه خبريه کلوي نو کدی نو تمیز مفرد منصوب نو کم استفهامیه وي او کدی تمیز مفرد مجرور یا جمع مجرور نو بیا به کم خبري وي د کم استفهامیه او کم خبريه دی په میزبانی من داخله ولګي دی په میزبانی با من داخله ولګي بیا او کله کله دغه تمیز نه د حذفي د قرینه د وجنه قرینه به کله چې کله د کم نو ورستو معرفه رااله نو په دې صورت کې به د کم هغه تمیز محذوفي ځکه چې د کم نو ورستو معرفه نه چرته ځکه د تمیز او تمیز همیشه لپاره منکر پکاري نکیره پکاري بیا موږ چې دا کم دا په ترکیب کې کله به محل منصوبي کله به محل مجرور او کله به محل مرفوعي نو منصوبه کله وي چې کله د دین ورستو یو فعل لاغلی وي او دا فعل سره ضمیر د مفعول نه راغلی نو دا محل منصوبي بیا چې منصوبي د دې درې صورتونه دي کچرتا د دین ورستو ظرف راغلو نو دا بیا مفعول فيه د وجه نه منصوبي او ورستو د مصدر راغلو د مفعول مطلق د وجه نه منصوبي او ورستو ته هیڅ نو راغلی یعنی نه فعل نه د مصدر راغلو او نه د ظرف راغلو نو بیا به منصوبي د مفعول به د وجه نه او کچرتا د کم نو مخکې حرف جر راغلو یا د مضاف راغلو دا کم مجرور او کچرته د کم نو ورستو نه فعل راغلو د سی فعل چې وای کې ضمیر د مفعول د سی فعل به هم نو او د سی فعل ته مخکې ته حرف جر او اسم نو راغله نو دا به مرفوع وي بیا کا مرفوع نو د مبتدا د وجه نه وي خبر د وجه نه نو کا په تمیز کې دغه راغلو ظرف راغلو چې بیا به خبر وي او که ظرف پکې نو راغلو چې بیا د مبتدا د وجه نه محل مرفوع وي بیا اتم نمبر موږ ویلو چې بعض ظروف ترين دا هم مبني دي ظروف هغه ته ویلېږي ها چې هغه په فعل ساجدو په ځای یا په وخت باندې دلالت کوي بیا په یو لړ موږ قبل او بعد او فوق تاسو درې حالتونه ویلو کوم مضاف الیه مذکور او معرب کوم مضاف الیه محذوف نسیا منسیا هم معرب او دریم صورت کوم مضاف الیه محذوف منوی وا نو بیا به د مشابهت افتقاری د وجنا مبني وي او حيث دا هم د غایات سره متصل چې څنګه دا قبل او بعد مضاف الیه محذوفي د قشان د حيث نو ورستو جمله راځي او په دې کې اصل کې هغه صدر سره د مضمون جمله او په دې کې هغه مصدر په دې کې مضاف مصدر په اصل کې مضاف الیه او مصدر محذوفي نو لهدا دا مبني بوي د حيث نو ورستو کوم مفرد راغی نو د اکثر علما کرام په دې باندې ولا معرب بوي بیا موږ اذا ولو اذا د مستقبل لپاره راځي د مستقبل لپاره د زمان لپاره او د مکان لپاره راځي اگر که په ماضی باندې داخل شي او اذا کې معنی د شرط هم پرته او اذا مفاجاتیه راځي بیا موږ اذ ولو اذ د ماضی لپاره راځي اگر که په مستقبل باندې داخل شي اين او ان د مکان لپاره راځي ان به کله کله دا په معنی باندې هم راځي د کیف په معنی باندې اين او ان د دین ورستو کې یو فعل لاغلو یا دې ورستو اسم راغلو ورستو ته یو اسم راغلو یا تی ورستو جمله یو جمله راغلی و یو فعل راغلی یو جمله راغلی و نو په دې صورت کې بلا ان او اینا دا به استفهامیه وي او که دین ورستو دو جمله راغلی وي نو بیا بلا اینا او ان دا به بیا شرطیه وي واښو به معنی بیا ویلو متا د زمان د لپاره عمر راځي او دغه لپاره هم راځي دا شرط د زمان د لپاره راځي د شرط لپاره هم راځي استفهام د لپاره هم او دغه خبره ده که ورستو یو اسم راغلو یا تی یو فعل راغلو نو بیا به استفهامیه او قذفت راغلی بیا به شرطیه کیف د حالت مبارکه ته پوز د پار راځي لکه کیف ایت کیف حال انت او ایانا د زمانی د پار راځي استفهام د پار او ایان مدین په میا په متا او په ایان کې فرق ولو اته د مستقبل ماضی باندې پار راځي او متا دا لوی شي او د ورکوټ شي باندې مبارک راځي ایان د معظم شي د پوز د پار راځي او د مستقبل لپاره راځي بیا موږ موږ او منذ دوانه د جميع مدت لپاره راځي د اولی مدت لپاره راځي اول مدت لپاره په کله په جواب د متا کې راشي او کله په جواب د کم کې راغنو بیا د جميع مدت لپاره راځي نه لدا لدون موږ ویلو لدا لدون په معنی د عین د باندې د ځوانو کې فرق دار عین د چې راځي د دایره لپاره د غسی لپاره حاضر دل فی الحال شرط نه ده لدا لدون لپاره دا شرط چې دا فی الحال تاسو موجود دي قد د ماضی منفی لپاره راځي او د مستقبل منفی لپاره راځي بیا ویلو چې دا څومره ظروف دي چې کله دا جملې طرف ته د اضافت وشي نو دا مبني ویل جایز دي یا هغه مثلو او غیرو چې د ما او د ان سره راشي نو دا هم مبني ویل جایز دي واجب نه بلکې جایز دي او امثله علی اجاز باندې هم مبني دي دا چې نه دا اسم مبني باسو نو ما تاسو وی چې اول د اسم تقسیمونه بده کوي نو اول دغه یو قسم د اعراب او د بنا په اعتبار سره دویم اسم دویم تقسیم هغه اسم د تعریف او د تنکیر په اعتبار سره ده د تعریف او د تنکیر په اعتبار سره د اسم فقط قسمونه دي معرفه او نکره
معرفه او نکره. معرفه څه ته وایي؟ معرفه دا هر هغه اسم ته وایي ما وضع لشیء معین، ما وضع لشیء معین، هغه چې هغه د معین څه لپاره وضع شوی، د معین څه لپاره، د معین د شخص نومي یا د یو ځای نومي یا د علاقې نومي، نو دا معرفه ده. او چې نکره څه ته وایي؟ چې هغه په یو عام څیز باندې دلالت کوي، په عام څیز باندې دلالت کوي. لکه زه مې جمعات، نو دا اوس معرفه ده، پوه شوئ. او که زه مې بازار، دا اوس نکره ټکره، هر بازار دې مراد ده. سکول دا نکره، که یو خاص سکول زه ما یو خاص ځای دی مې چې پلانکې سکول، پلانکې سکول یا پلانکې کسو، نو دا چې دا به معرب دا دغه به ما معرفه به، پوه شوئ په دې باندې. بیا د معرفي اوه قسمونه دي، دلته لیکلي د معرفي شپږ قسمونه دي. مضمرات دا مخکې ویل شوي دي چې مضمرات څه ته وایي. اعلام چې د چا نوم وي، علم چې د یو معین څیز لپاره نوم وي، د دې په درې سره د نوم له جدا کېږي، د علم وایي. بیا د علم قسمونه دي، اسم محضه ده او کنیت ده، لقب ده، عرف ده، دا تاسو ویل دي په خپل کتابونو. بیا مبهمات، مبهمات چې هغه په یو مبهم څیز باندې دلالت کوي. اعلام په معین څیز دلالت کوي. مبهمات، مبهمات کې دلته دوه ذکر کړی، اسم اشارات او اسماء موصولات. نو کم کسان چې وایي چې معرفه او قسمونه دي، نو هغه اسماء هغه د شمالیه مضمرات، اعلام، اسماء اشارات، اسماء موصولات. او چې کوم شپږ دي نو هغه د شماري مضمرات، اعلام، مبهمات. او دا مبهمات په دوه قسمه باندې، اسماء اشارات او موصولات. او معرف باللام، او چې هغه چې په دې کې پنځو کې یو ته مضاف وي، او معرف بالنداء. واشو به باندې وګورئ کتاب کو تباس کوم. فصل و ان اعلم پوش په دې خبره باندې ان الاسم على قسمين، چې اسم په دوه قسمه باندې لري، معرفه و نکره، یو معرفه او بل نکره. دا د اسم دیم تقسیم دی، لکه ما تاسو وی دا اسم پنځه تقسیمونه دي. د اسم څو تقسیمونه دي؟ دلته کې په دې کتاب کې څلور تقسیمونه لیکل دي. یا اولنی تقسیم د اعراب او د بنا په اعتبار سره، دویم تقسیم د تعریف او د تنکیر په اعتبار سره، دریم تقسیم د تعداد په اعتبار سره، څلورم تقسیم چې نه تذکیر او تانیث په اعتبار سره، پنځم تقسیم د اشتقاق په اعتبار سره. دا خو هغه په دې کتاب کې نه لیکل، ځکه چې د اشتقاق خبره اترې په صرف کې کیږي، نو الله هغه په صرف کې لیکل دي چې اسم په درې قسمه له مصدر، جامد، مشتق او بیا اسماء مشتقات، اسم فاعل او اسم مفعول او صفت مشبہ. هغه چل ول ویل د ذکر کړل دلته کې دا سلور ذکر کړو. په سلور کې دویم نمبر تقسیم هغه دغه دا اسم اسم تعریف او تنکیر په اعتبار سره دوه قسمونه دي، معرفه و نکره. معرفه څه ته وایي؟ المعرفه اسم وضع لشيء معين، چې معین څه لپاره وضع کړل شوی، نو هغه ته معرفه وایي. وهي سته اقسام، او دا شپږ قسمونه دي. نو کچا اسم اشاره او اسم موصول جدا جدا ذکر کړی دي، نو اسو چې سوري هو او کوم چې اسم اشاره او اسم موصول ځان له یو نوم ورکړی دی مبهمات، نو هغه سری المزمرات. مزمرات خو اوس په جندل کنه، اوس مې ټول تفصیل وکړو دا د مزمرات. دویم نمبر الاعلام، اعلام، اعلام چې د معین سړی نومي، د معین سړی نومي، د شخص معین نومي. بیا د عالم قسمونه دي، یو اسم محضه، اسم محضه هغه ته وایي، اسم ذات، اسم ذات وته مې اسم محضه ورته وایي چې هغه پلان، هغه چې پلان یې کچاله کم نوم کې خو دی کنه، مور پلان دی کا چاله چې کم نوم کې خو دی، نو هغه ته اسم ذات هم وایي او اسم محضه ورته وایي. خطاب د یو خاص کارنامې دی چې چاته یو نوم ورکړل شو، هغه ته خطاب وایي. عرف چې کم باندې مشهور وي، نو هغه ته دغه وایي، عرف ورته وایي. او لقب چې هغه دغه د وجه نه لقب خو ما وی کړه، او دغه چې کنه د څور ته کنیتو، کنیت ته وایي چې هغه د یو سړی د خپل بچی یا خپل پلار ته نسبت وکړي، لکه ابو اسحاق څوک وایي او څوک ابن فلان، ابن فلا، ابن فلا، دا کوي دا وایي. او تخلص چې شاعران د خپل نوم په اخر کې کم نغلی کې یا د تخلص وایي، نو مختلف قسمونه د عالم. بیا مبهمات دي، مبهمات چې هغه په غیر معین څه باندې دلالت کوي. یعنی زما مطلب دا دی مبهمات نو څه شي، اسماء الاشارات او الموصولات، اسماء اشارات او موصولات. نو مبهمات لګي دا مبهم څه دی، لکه دې ته اشاره کوي، هر څه ته اشاره کوي مبهم دی. څلورم نمبر دی معرف باللام. معرف باللام دې ته ویل کېږي چې یو اسم نکره وي، اسم سوي نکره وي او د الف لام د اخرېدو د وجه نه هغه معرفه شوی، لکه رجل نکره ده
هو الف لام د داخل دو وجنه الرجل خاص سره لکه رجل عام سره او الرجل خاص سره ها کتاب عام کتاب الکتاب خاص کتاب واښوي نو چې اسم هغه لاول نکره وي خدا الف لام د داخل دو وجنه څه ګرځي معرفه ګرځي پنځم نمبر المضاف الى احدها اضافه معنويه چې هر هغه اسم چې په دې کې د پنځو ته منسوب شوی نسبت ورته شوی په اضافه معنوي سره اضافه معنوي اضافه لفظي ویلو کنه اضافه لفظي څه ته وایي چې باید صيغه صفت مضاف خپل معمول طرف ته او چې هغه کې صيغه صفت مضاف نه خپل معمول اضافه معنوي ده لکه رجل نکره ده کنه ها رجل نکره ده او ته رجل هذا رجل هذا نو اوس معرفه شو یا ته کتاب نکره ده او ته کتابي زما کتاب نو د دې کتاب اضافت دي مضمرات ته وشو نو دا څه شو معرفه شو واښوي غلام نکره ده او ته غلام زیدین نو په دې سره دا څه شو معرفه شو والمعرف بالنداء او هغه چې د ندا په ذریعه سره معرفه شوی لکه یو کس عام سړی رجل دا سړی خو چې تا ورته اواز وکړو چې اے رجل اے سړیا نو دا تا معرفه کو دغه درینه یو شخص معین اوس مراد واغستل شو واښوي به معنی والعلم ما وضع لشيء معين علم څه ته علم تعریف کړه ده علم څه ته علم تعریف کړه ده ما وضع لشيء معين چې یو معین څه د لپاره وذکر لشوی لا يتناول غيره بوزن واحد چې شامل نوي د دین علاوه په وزن واحد سره مطلب دا کنه چې دین علاوه بل چاته نوي شامل په وزن واحد سره وزن واحد مطلب دا دی چې لکه یو کس لا دانوم تاکي خودونو په یو وخت دا په یو کس باندې لال کوي اوس ډیر کسان دي لکه زموږ کلاس کې چې ډیر نمونه ولا پکشته یو نو بلال پکې ګوره یو دا بلال له یو هغه بلال له نو بلال خو معرفه نه وس دته ته چې لکه دینه خود به کسان مراد دي موږ دوه کسان مراد دي خدای په چنده په وځي جدا جدا سره دي دله جدا وځکل شي هغه د پر جدا جدا وځکل شي واښو به معنی یا لکه عبد الله ډیر شي عبد الله غني په کلاس کې به دی نو دا هر جدا جدا دغه دي په هر پر جدا جدا وځکل شي واښو اگر چې وس دا بلال لکه په دوه کسان دلته دي تاسو نکره نشي ویلې عام ورته نشي ویلې ځکه دغه پر جدا وځکل شي دغه پر جدا وځکل شي نما وضع علی شیء معین چې وذکر شی د معین شي د لپاره لا يتناول غیره چې دنه علاوه بل چاته شامل نه په وځي سره بیا و اعرف المعارف المزمر المتكلم و په معرفو کې رټول زیات معرفت چې په کمشس کې نه هغه د متکلم دی متکلم لکه سره خپل ځان دا سجونه زیات د خپل ځان پیژني کنه نو اعرف المعارف کې متکلم دی لکه انا نحن بیا به مخاطب دی لکه انت بیا غائب دی لکه هو ثم العالم بیا عالم دی ثم المبهمات بیا مبهمات دی بیا معرب باللام دی بیا معرب بالنداء والمضاف في قوه المضاف الیه او مضاف دا په قوت مضاف الیه کې مطلب دا چې لکه دا یو به معرفه اضافت ته کنه چې مضاف الیه مضبوطه وا جدا مضاف مضبوط کله مضاف الیه کمزوري وا نو مضاف هم کمزوري والنکره ما وضع على شيء غیر معین انا کراوی ته لیکي چې غیر معین څه د بارو تکل شي لکه رجل او فرس لکه پوښښ به معنی نن سبق کې منګه خو یو د زور سبق ګردان وکړو او دوی منګه د اسم معرفه او نکره دا چونکه سبق نن لګو معرفه او نکره سب آسان سبق لګو کنه نو منګه وسره دا شاته ګردان وکړو چې تاسو ته دا خیر چې بری کې ټیسټ مال کله را کوي تاسو نه